سرسایه ولې موږ ورکو؟ وجه څه ده؟ نو یو خو دوه وجې دي، یو عقلي وجه ده، یو نقلي وجه ده. نقلي وجه خدا رب پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو سرسایه ورکئ، الله رب العزت دا سرسایه په روجهدار باندې لازم کړې ده، دا به ورکئ. نو یو وجه خدا ده. خو عقلي وجه دا ده چې کله د رمضان المبارک کې د سړي نه ګناهونه وشي، له لعب کارونه دي وشي، د روجهدار نه له لعب په زور کارونه وشي، نو چې کله دا سرسایه ورکي د هغه سرسایه په وجه باندې الله رب العزت د له لعب کارونه ټوټل تماف کی ختم دي کی. دغه رنګ بل نقلي وجه دار پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله سړی سرسایه ورنکي نو د روجي د ځمکې او د اسمان په منځ کې زوړندې شوي، چې کله د سرسایه ورکي نو الله رب العزت هغه روجي بره وخیږي، قبول یې کړي. او بله عقلي وجه دا ده چې کله په مونځ کې د سړي نه غلطي وشي نو هغه سجده سهو وکړي، نو هغه سجده سهو په وجه باندې الله رب العزت د ده مونځ هغه لغزش معاف کړي، هغه ګناه هغه خطا چې کوم شی هغه معاف کړي. دقه رنګې چې کله سړی سرسایه ورکړي نو چې کوم له لعب کارونه دا د انسان نه په رمضان کې شوي نو الله رب العزت هغه ټوټلو ته معاف کړي.